السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو تاسو ته څنګه پته ده چې زه په ځای ظلمونه چالو شوي دي او څومره چې خو په یو خوره باندې ظلمونه کیږي نو هلته کې د الله پاک اپتونه خو راپیښیږي ملګرو داسې یو څلور ماشومان دي چې دې ظالم په چاړه باندې حلال کړي دي ملګرو چې کوم سړی خو په ماشومانو باندې حمله کوي یا ماشومان حلالوي نو بیا د هغه ټول مسلمانان د اپت دپاره تیار شي ملګرو دا ماشومان په څه وجه دې ظالم حلال کړل د دې ماشومانو داسې څه ګناه وه نو ټول معلومات در سره زمونږ دی ویډیو کې خامخا وګورئ کو تاسو زمونږ چینل کې نه وي نو مهرباني وکړئ زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلې بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي ملګرو ډېر د افسوس مقام دی چې یو څلور د ګل غوندې ماشومان چې دې ظالم په چاړه باندې حلال کړي دي او د هغې نه پس یې بیا ځنګل ته خم غورځولي دي ملګرو دا ظالم انسان اوس پولیسو گرفتار کړی دی او د ده دا وینا ده چې ما کوم دا درې څلور ماشومان په چاړه باندې حلال کړي دي دا زما خپل د تره زامن دي او دا ما د جایداد دپاره قتل کړي دي ځکه چې د دې ماشومانې مور پلار مړه شوي او ما دا غوښتل چې دوی زه قتل کړم نو د دوی دا ټول جایداد به ماته پاتې شي نو زه اوس په دې خبره ډېر سخت خفه یم چې دوی ما ولې قتلول ملګرو حکومت له پکار دي چې دغه ظالم انسان دې سریام پانسي کړي ځکه چې د معمولي جایداد دپاره خپلې مټې په خپل لاسونو باندې کټ کړي دي ملګرو د تره زوی خو خپلې مټې وي کله چې هم د تره زوی چا سره بخر لانجه راشي همدغه خپل د تره زوی ورسره په جنګ په میدان کې خم ودرېږي او ټوپک ورسره خم راخلي ملګرو دې ظالم درې ماشومان یا څلور ماشومان په چاړه باندې حلال کړل او ډېر سخت ظلم یې ورسره کړی دی ملګرو چې تر څو پورې زموږ په دې خوره باندې دغه رنګې بېګناه مرګونه کېږي نو بیا به هم دغه رنګې سیلابونه خم راځي او دغه رنګې اپتونه خم راځي موږ ټولو له پکار دي چې موږ د الله پاک نه استغفار وو الله پاک نه توبې وباسو چې خدای پاکه موږ څومره ګناهونه کړي خدای پاک ته موږ معاف کړي او کنه موږ دغه رنګ ظلمونه هم په دې خوره باندې کوو نو دا خو لا سیلاب دی نو بیا د کاڼو انتظار خم کوئ چې الله پاک موږ باندې د کاڼو باران خم کوي ځکه چې زموږ عملونه ډېر خراب دي الله پاک دې موږ ټول مسلمانانو ته نیکه هدایت وکړي او الله پاک دې هیچا له هم داسې وس نه ورکړي چې دومره غټ ظلم وکړي ملګرو زما دا خبر به تاسو ډېر خوښ شوي وي د دغه رنګې نور خبرونو لپاره زموږ د ګلپاڼه کلیک چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلې نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي